عزت من مسلمانانو د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د بیعة العقبة الثانیه واقعا بیان شوی چې 15 کسان د مدینه منورې په دغه بیعت کې شریکو او حضرت عباس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو اگر کدی وخت کې لا اسلام ظاهر کړي نو د خلکو ته د غي وینا او بیا د خلکو عهد او پیمان او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د انصار ویل چې سیب ته موږ نسو واړي ویل الله د پاره د ندا غوړم چې تاسو به د یو الله بندگی کوي دا غسر به څوک شریک نه ګرځي او د خپل مرګرو د پاره دا غوړم چې تاسو به زما مرګرو ته مراد ته صحابه پناه ورکوي او داسې به د دوی او زما خیال ساتي لکه څنګه چې د خپل ځان د خپل بچو د خپل اهل او عیال له ښځو خیال ساتي او د ځان دپاره د نه دا غواړم چې زه تاسو ته کومه خبره وکړم نو دا به منئ دوی تپوس وکړو چې موږ ته به د دې په عوض کې سي وی تاسو ته به الله جل جلاله په آخرت کې دی په بدل کې جنت درکوي او د آخرت نعمتونه به ټول درکوي موږ ته خو چې څوک دا ووایي نو زموږ دا خبرې د سر د پاسه تېرې شي او هغه سوچه خلک وی چې بس موږ په دې خبره تا سره بیعت کوو چې موږ به ستا حفاظت کوو دغسې دې انصارو تر اخره پورې کړي بالکل د هغې نه ذره برابر نه دي رستو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې انصارو کې یو صحابي دی ابوالهیثم بن تیهان هغه ووی چې صاحب یا رسول الله اسینی چې کله ته مدینې ته موږ سره لاړ شې او بیا د مکې په خلکو باندې تا ته الله جل جلاله غلبه نصیب کړي نو موږ بیا یوازې پرېږدي او ته واپس مکې ته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې کلم نه زما سا ستاسو ساده زما ځان ستاسو ځان دی زه ستاسو یم او تاسو زما یې او ستاسو دشمن زما دشمن دی ستاسو دوست زما دوست دی تاسو چې چا سره جنگ دی زما هغه سره جنگ دی تاسو چې چا سره روغ او صلح ده زما هغه سره صلح او روغ ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې په دې باندې قائم ولاړ بس ابوالهیثم ابن تیهان وی چې بالکل ټیک دی یا رسول الله په دې کسانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12 نقیبان جوړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 مشران جوړ کړل ټول مدینه منورې د بار اسد ابن زراره رضی الله عنه د تذکرہ مخکم شي و دا کس ته چې د کور د بیٹک په تور استعمالېدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو مدینه منورې ته ورسېدو نو د کور په قباء کې نو د په کور کې د کور خوشې کو او هغه کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو چې څومره براتل نو وارد نو هغه ټول سره به ملاقات په دغه کور کې کول دا یو قسم ته بیٹک او اجرا او دا خوش قسمت صحابي دی چې دړمبه بیعت کړي دی یو ځل په صحابو کې اختلاف شو چړمبه بیعت چا کړي اول نو چاوي چې د عباس ابن بته پوسو کو ځکه چې عباس دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولاړو بعضې خبرو ته د خلکو پام نی نو هغه نه تپوسو شو رستو بیا چې کله هغه مسلمان شوی دی او صحابي شو او اسلام ظاهر کړی دی چې سیب اول بیعت چا کړی دی نو اسد ابن زراره اول بیعت کړی او دویم بیعت کړی دی برای ابن معرور دا دواړه انصاری صحابه دي نو دا خوش قسمته کس ته اسد ابن زراره چې جمعم د قائمه کړي د مدینه منوره کې او اول صحابه ته مصعب ابن عمیر ته زیم د ور کړی دی تاسو ته د هغې واقعات تیر شو او ړومبی بیعت هم د کړی دی او د په کور د جوړې د بیټک په طور استعمالېدو
دا هر صحابي خپل خپل خصوصیات دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په مثل د انبیاء او د بنی اسرائیل دي، او صحابي سره محبت ساتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. دا خطبہ کے ویلے کی جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرتا ہے، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے یہ شخص ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. د یو صحابی سره بغض او کینه په زړه کې ساتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض ساتل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد او د قول مطابق تاسو اندازه ولګوئ. نن سبا په دې وخت کې داسې خلک شته چې خپل نسبت اسلام ته کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره بغض ساتي او د صحابه متعلق خبرې کوي سوا د یو څو صحابه نه. نو هغه د خپل گریوان کې وګوري، خپل عقیده او ایمان باره کې سوچ وکړي چې زه څومره مسلمان یم او دا څنګه مسلمان یم. بهرحال اسد ابن زراره رضی الله عنه دا په هغه 12 نقیبانو کې دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا نقیبان جوړول نو وی فرمایل چې زه تاسو کې 12 نقیبان جوړوم، خو تاسو هغه کسان چې ما جوړ نکړل هغه خفه نشي چې مونږ یې ولې جوړ نکړو، ځکه چې زه دا جبرئیل علیه السلام په اشاره سره جوړوم او جبرئیل د الله جل جلاله د طرف نه راغلی دی ما ته وایي. نو جبرئیل به اشاره کوله چې صاحب دا نقیب جوړ کړه، دا جوړ کړه، دا جوړ کړه، مشران یې جوړول نمائندګي کوونکي. نو دا 12 نقیبان په وټونو باندې نه دي پاس شوي، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل په وینا جوړ کړي دي. نن سبا ما او تاسو څخه جبرئیل وحی نشي راړي ځکه چې وحی سلسله ختم شوي ده، هغه بنده خود اهل خیر او مسلمانانو کې چې کوم سرخیل متقی او پارسا خلق دي دا غي په مشورې سره د چا انتخاب کېدی شي چې دا مشر او خلفاء راشدینو کې ورستم دغه شي. بهرحال دا نقیبان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څنګه حضرت موسی علیه السلام 12 نقیبان جوړ کړي دغه څه تاسو 12 مشران جوړوم، او چې څنګه عیسی علیه السلام سره حواریینو دا غي تذکرہ قرآن پاک کې راځي، نو دغه څه زدا جوړوم. تاسو او ماته د خپل قوم حالات هغه بیانوي او خپل قوم ته زمانه طرف نه د خیر خبرې رسوي، او د خپل قوم چې چاته څومره کسان حواله شوي د هغې به خیال ساتي. د یوم دغه سې کول او دا په انتخاب د جبرئیل علیه السلام په اشارې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخب کړي. دغه قافله مدینه منورې ته ورسېده. د خپل قوم ته د مشران لګیو او دعوت د اسلام به ورکول، خلق مسلمانېدل. مدینه منوره کې مخکې نه تذکره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوی وه، او کورونو ته اسلام ننوتو، خلق مسلمانېدل. البته بعضې خلق داسې وو چې هغه په هماغه کفر او شرک باندې پاتې او په هغې کې بعضې بوډاګان وو. انسان چې څنګه ژوند په ځوانۍ کې تیر کړي نو په بوډاوالي کې او په تیر عمر کې د هغه ژوند هغسې تېرېږي. یاد ساتئ چې ځواني دې په نیکۍ کې تېره کړه نو په آخر کې به ستا الله جل شانه په آسانه رهنمایي نیکۍ طرف ته کوي، او چې ځواني دې په بدۍ او معصیاتو کې تېره کړه، شیطاني اعمالو کې، نو په بوډاوالي به هم ته د هغې عادت نه وانه وړي. الله پاک دې مونږ وساتي د ذلت او د رسوایي د ژوند. او دغه وخت ډېر ذلیل عمر وي چې یو سړی سپینګیری شي، بوډا شي، او دی بیا په بدو لارو چارو پسې سر وي. خو دا ژوند پورې ده. بعضې نوجوانانو ته چې ووایي نو دی وایي چې زما لا ډېر عمر دی، زه به وروستو سم شم، اوس دا مستیان یې وکړم، دا وخت مې تېر شي. نو دی دا قیاس کې چې څنګه ژوند تېر کړو، نو زاړه بوډاګان بیا داسې چې د هغې خوی عادت بدلېدل ډېر زیات ګران شي. په دې کې په مدینه منوره کې یو کس دی عمرو ابن جموح، د ده زوی هغه په دې کسانو کې مسلمان شو دا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت وکړو په مینا کې 15 کسانو کې. د هغه نوم دی
معاذ ابن عمرو ابن جموح رضی الله عنه. دی چې کله لاړو په پلار ډېر وسکو، پلار یې بوډا و، عمرو ابن جموح مسلمانېدونه نو یو ځل د خپل ملګري ځان سره یو ځای کړي دي، په هغې کې یو معاذ ابن جبل و، د ده نوم هم معاذ دی او د هغه نوم هم معاذ دی، خو د هغه د پلار نوم معاذ ابن جبل دی، مشهور صحابي دی، او د ده نوم معاذ ابن عمرو ابن جموح دی. نو صلاح یې وکړه، نو څه چل یې وکړو چې د پلار یې یو بوت و، د پلار یې بوت و، هغه بوت ته هغه خدای وی د لرګي نه جوړ کړی او هغه یو ځای کې ودرولی او د هغه پرستش او پوجا پاټ به یې کولو. نو دې هلکانو دې صحابو صلاح وکړه چې دا بوت یې نه لرې کوو، دی خو سمیږي نه، دا بوت به دې په ډډه کړو. نو هغه بوت یې اوچت کړی دی د خپل ځای نه، او د مدینې منورې خلکو یو ډوغل و، هغه ډوغل کې به یې کچره غورځوله خځله، نو په هغه خځله کې لکه ډیران چې وي او په هغه ډوغل کې به یې خځله غورځوله، نو هغه بوت یې پکې وغورځولو، خو سر یې ورته لاندې کړو، خپې پې بره کړي. نو چې سحر شو د ده د پرستش وخت شو د عمرو ابن جموح چې رالو نو ویې کتل خدای نشته، ورپسې ګرځي وایي چې چا ظالمانو دی چېرته په ډډه کړی دی، بوډا ګرځېدو ګرځېدو په لارو کوڅو کې بیا بهر چې ویې کتل نو ډوغل کې پروت دی الټا، نو روی ویستو خو ډیرانو په هغې ګندګي پرته وه، نو صفا یې کړو، اول یې ولامبولو، بیا پس د هغې نه باندې عطر ومږل، بیا چا ظالمانو د سره داسې کړي که زه خبر شم نو زه به هغوی سره داسې داسې وکړم، او په خپله زوی پکې ملوث دی. معاذ ابن عمرو رضی الله عنه چې بله شپه شوه، بیا د شپې دی هغه بوت اوچت کړو او بیا یې چې کوم دی نو په یو ډوغل کې بل ځای کې وغورځولو، هلته چې بیا ورپسې دی ګرځېدو، بیا الټه پروت دی. بیا چې درېیمه شپه شو نو دی وایي چې دی خو منې کېږي نه، نو یو سپی کتلی دی، مردار سپی، سپی هم و مردار هم و، هغه یې راغشتی دی، د بوت سره یو ځای تړلی دی، بوت د لرګي بوت و، او په درېیمه شپه د عمرو ابن جموح بوت ته په غاړه کې توره اچولې ده، ورته وایي چې دا توره والو چې څوک درته نږدې کېږي د هغه سر پرېږدو، ده خو ورته خدای وي. انسان الله جل شانه ډېر قیمتي پیدا کړی، خو چې کله دی په کږو لارو روان شي نو د ده د زړه بصیرت ختم شي، دی بیا تور ته سپین وایي، سپین ته تور وایي، دی حق ته باطل وایي، باطل ته حق وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وجه نه دعا غوښتې ده، اللهم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعه، اے اللہ مجھے حق حق کی شکل میں دکھائی اور حق کا اتباع نصیب فرما، وارنی الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور مجھے باطل باطل کی صورت میں دکھائی اور باطل سے اجتناب نصیب فرما. دا انسان اس پتن لگی او دا دعا بھی ہر مثبت غصہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے د زړونو اړون کیا زما زړه په دین باندې قائم ساته. دا دعا غواړي هیڅ پتن لګي د انسان په خپل تقوا، په خپل نیکی، په خپل تلاوتونو، په خپل ذکرونو، په خپل تهجدونو، دا هر څه کوي، دا نیک اعمال دي او دا الله د قرب ذریعې دي، خو په دې کلم اعتبار ونه کوي چې زه دومره صاحب تقوا یم، ما سره شیطان څه نشي کولی. هیڅ پتن لګي چې انسان څه وخت یې وي چې کله د زړه سترګې ړندې شوې، بیا د اوس بوت د لاس په خپلو لاسو جوړ کړی، د لرګي نه جوړ کړی، او بیا د هغه په غاړه کې توره اچوو، خو هوښیار سړی ورته وایي چې سړی راشي چې څوک د سره دا کار کوي نو پرې توره یې واهه، چې شپه شوه نو دا حضرات بیا راغلی، نو دغه بوت یې واغېشتو، توره یې ترېنه لرې کړه ځکه چې توره قیمتي شی و، توره یې ترې وویسته او سپی یې ورسره غوټه کړو او دواړه په بند وتړل او یو غټه کنده کې ځوړند کړل او هغه پړې د ونې جړې سره وتړلو، لرې د آبادۍ نه ځوان. چې سبا شو دی ورپسې ګرځي چې نن خو مې د توره هم ورکړي وه، بیا هم نشته. ګرځېدو ګرځېدو لرې بهر چاته وکتل نو کنده کې ځوړند دی او سر یې لاندې دی، خپونه یې تړلی و دی، هغه سپی هم ورسره دغسې ځوړند دی. نو چې څنګه یې وکتل نو زړه یې تور شو، ورته وایي خدای دې تباه کا چې زما دې ټول ژوند تباه کو، که تا کې څه لغونې قوت او طاقت وې نو تا به کم از کم خپل ځان خو بچ کړی و، چې ته خپل ځان ته نجات نشې ورکولی، ته ما ته څه نجات راکړي. رالو کلمه یې وویل، مسلمان شو، او په هغې باندې به د الله ډېر شکر استو چې په آخر عمر کې الله جل جلاله ما ته هدایت نصیب کړو. دغسې پرېښو په دې حالت کې په هغه کوي. نو دا کسان مسلمانېدل، د مدینې منورې خلک اکثر اوس او خزرج دا مسلمانان شو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته امر وکړ چې ځئ هجرت کوئ. چې کله دا قافله واپس ورسېده، د مدینې منورې ماحول سازگار دی، ځای جوړ دی. دا یاد ساتئ، تاسو ته زه عرض کوم د خپلو بچو په باره کې او د خپل ځان په باره کې چې ځان ته ماحول او معاشره سم وګورئ. د فتنو زمانه ده، د پیسې دپاره خپل زوی فرانس ته، ناروې ته، سویډن ته، امریکې ته ماستو د هغه په قسمت کې چې کوم رزق دی هغه به الله جل جلاله دلته ورکوي. د چا رزق یو نوړی هم بل څوک نشي خوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قرآن پاک نه ثابته ده چې ستا د بچي او ستا په قسمت کې کوم رزق وي هغه به تا ته الله جل جلاله دلته درکوي. او چې نی نو زمونږ مشرانو به خبره کوله پخوا به هندوستان لرې وو، وایي که تر هندوستانه لاړ شي نو بیا چې دیني په قسمت کې نو نه پیدا کړي. اوس خو لرې لرې خلک ځي، نو داسې ماحول او معاشره ده چې هلته خپل ایمان بچ کول ګران شي. مونږ ته واقعات بیان کړي دي بعضې خلکو چې صاحب رالمه پیسې مې لګولې دومره دومره تاوانونه مې وکړل، خو داسې ځای دی چې د خنزیر د غوښې نه علاوه بله غوښه نشته، او د سرو کافرو نه علاوه بل کس مسلمان نه وینم، او د ګندو شرابخانو نه علاوه جماعت چېته نه وینم. ډېر سخت پریشان یم. نو هلکه په خپلو لاسو دې کړي دي، ته چا په زور خو نه یې راښکلی، بلکې تا ځان خطره کې اچولی دی. او دې ځای ته د ځان رسول تا وی چې هلته کې د پیسو ډېري دي، زه به یې راغونډوم او کلي ته به یې راوړم. نو اول سوچ د ایمان په باره کې کو، د خپل دین په باره کې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې به قافله رخصتوله، مسافر به رخصتولو، نو تاسو به اورېدلي خو غور به منی کړی. دا دعا به وي استودع الله دینک و امانتک، استودع الله دینک و امانتک، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو اور تیرے ایمان کو. زستا دین او ستا امانتداری و ایمان الله ته حواله کوم. څه مطلب؟ چې یا الله ته د دین او د ایمان حفاظت وکړي. د جان نه مال نه دی مخکې کړی، جانم محفوظ کول پکار دي، د هغې دعا پکار ده. اهل و عیال نه، دې مسافر سره چې کوم زاد راه دی د هغې نه. د رخصتولو په وخت کې تاسو وګورئ دعاګانو کې دا دعا ده، استودع الله دینک و امانتک، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرے دین اور تیرے ایمان کو. ستا امانت داری، ستا ایمان او ستا دین زه الله ته حواله کوم. نو چې ته کله بچی رخصتې داسې ځای ته یې بوځې نو هلته خو د هغه ایمان غیر محفوظ دی، د هغه دین غیر محفوظ دی، نو ته د هغه دین او ایمان په دو لګې نو دا خو ته نقصان کړي. دا خو د الله جل شانه تقسیم دی چې بعضې خلکو باندې الله پاک دومره فضل کړی چې په هغه ماحول کې پاک شي. خو دا محض د الله فضل وي. بس د انسان څه شی دی دلته په دې پاکستان کې چې سړی راګیر شي په یو ماحول کې ګنده ګمراه ماحول کې خطا کی. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت امر وکړو. الله پاک په دې خوشحال شوی. د دې هجرت دومره لوی فضایل او مناقب دي چې قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځای په ځای بیان شي. دا هجرت سو دی د خپل ایمان د حفاظت لپاره، د دین د بچکولو لپاره، د عقیدې د حفاظت لپاره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا او صحبت لپاره خپل کور ته تالې ولګولې دي، خلکو جرندې ولګولې او ځمکې پرېښوې، پراپرټي پرېښوه، کورونه یې پرېښول، روان شو مدینې منورې ته. نو هجرت امر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو. تاسو ته اوس بیانېږي چې څه یې کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشگی خوبونه لیدل، خوبونه لکه څنګه چې د نبوت نه مخکې خوبونه لیدل، نو داسې د هجرت نه مخکې خوبونه لیدل. په خوب کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل چې ته به داسې علاقې ته هجرت کې چې هغه به د کجورو علاقې، باغونه به یې هلته ډېر. نو هغه زمانه کې 3 قسمه علاقې وې چې هلته کې ځمکه زرخیزه وه، کجورې ډېر زیات. یو یمامه چې هغه په بحرین کې راتله، او د هغه زمانې بحرین چې و د نن سبا بحرین نه، نن سبا بحرین خو د یو قلم د سوکې ټکی دی. هغه زمانه کې بحرین د سعودي عربستان د جزیره نما د عراق نه واخله تر عمان مسقط پورې دا ټوله پټۍ چې څومره په خلیج فارس باندې دا ټول بحرین. دې کې کجورې یمامه مشهور او په کجورو کې فصلونه ډېر زیات کېدل. نن سبا الاحصا نومې ځای دی په دغه بحرین کې، په قدیم بحرین کې راځي الاحصا، دا د سعودي په بارډر باندې پروت، ډېر زیات باغات دي.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې ولیدل شو چې ته به ذات النخل داسې علاقې ته هجرت کې چې هغه به د کجورو علاقه وي. نو یو دا علاقه وه بلق نصرین و شام طرف ته، دیار حجر، دیار سمود، د صالح علیه السلام د قوم هغه علاقې چې کوم هلاک شوي د هغوی په علاقه باندې هلته کې باغونه دي ډېر. دریم مدینه منوره وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعیین نو شوی، نو کله به ذهن یمامې ته تلو، کله شام ته حجر طرف ته، کله مدینې منورې طرف ته، چې بیا تعین هم د دې خبرو شو وحی راغله چې ستا هجرت چېرته دی؟ مدینې منورې ته تګ دی، چې هغه زمانه کې نوم یثرب. او دا دین معلومیږي چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر یعنی زید هجرت دا ګرځېدلی دی، نو دا په ټولو علاقو کې افضل علاقه مدینه منوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب ولیدو، صحابو ته امر وکړو چې دلته نه ځئ. صحابه روان شول. یو ډومبې کورنۍ چې هغه هجرت شروع کړی دی هغه څوک دی؟ دا ابو سلمه رضی الله عنه او د ده بیبي ام سلمه رضی الله عنها او د دوی بچی یو هلک ورسره، ښځه خاوندو یو ماشوم. دې کورنۍ چې نن سبا ورته فیملی وایي، دی روان شول په هجرت باندې. اوښي تیار کو ابو سلمه رضی الله عنه، په هغې باندې زاد راه توخه کېښوه او بیبي هم پې باندې کېنوله او بچی هم پې باندې سور کو، خپله یې مهار نیولی دی د آبادۍ نه چې بهر شي نو بیا به پې دی هم سورېږي. نو چې څنګه دی روانېدو، نو د ام سلمه رضی الله عنها دا هغه بیبي ده چې رستو د ده د وفات نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح ته راغلي ده. علما او طالبان پیژني په حدیثو کې د دې روایات ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها پسې دویمه انتهایی ذهین او زیرکه بیبي ده، او فقهي مسائل د ام المؤمنین نه ډېر زیات او د دې نه به صحابو تپوسونه کول بیا دویم نمبر. الله جل جلاله ورته داسې په دین کې تفقه او سمجھ بوج نصیب کړه. دا ام سلمه رضی الله عنها خاوند چې وفات شو، بیا ابو سلمه نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ته راغلی ده او د ټولو مسلمانانو مور بیبي د ام المؤمنین. دغه وخت کې خاوند ژوندی و، د هجرت چې شروع کو چې څنګه دی روان شو، د اوښ پړی جلب یې نیولی دی او بیبي پې سوره ده، ماشوم پې باندې سور کړی دی. نو په لاره کې ورته د ښځې د خاندان خلک رالو، د ام سلمه رضی الله عنها د اوښ جلب یې ونیو، ورته ویې چې زمونږ د جینۍ او زمونږ زنانه دا به نه بوځي، که ته ځې خپله لاړ شه خو دا به نه بوځي، زمونږ لور خور دا نه شي بوتلی. که دی شو که هغې شول مینت یې ورته کولو، هغې خپله مینت کولو، پرې نه خو. ام سلمه رضی الله عنها یې د اوښ نه کوزه کړه او واپس یې روانه کړه کور. هغې سره ماشوم بچی دی په غېږ کې. چې کله د ابو سلمه د دې خاوند د خاندان خلک او د قبیلې خلک خبر شو چې زمونږ سړی یوازې پرېښو، ښځه ترې نه واپس شوه، نو هغوی رالل ماشوم پسې. وی ماشوم خو زمونږ کېږي، ځکه چې ماشوم خو د پلار وي. وی دا ماشوم مونږ ته راکړئ چې تاسو ښځه ایساره کړه، نو ماشوم زمونږ دی. نو ماشوم ترې نه هغوی بوتلي. نو دا ام سلمه رضی الله عنها یوازې پاتې شوه. خاوند یې لاړو مدینې منورې ته په هجرت، او ماشوم ترې نه د خاوند قوم او قبیلې یوړو. دا په خپله روایت کې فرمایي چې سحر وشو. چې کله سحر شو نو زه رالم په ابطح کې کېناستم. ابطح مکې مکرمې سره هغه زمانه کې نن سبا خو ټول پاخه سړکونه دي، بلډینګان دي، او اوس خو د حرم د توسعې د وجې نه هغه ځای مران شو. منا طرف ته چې ځې باب الفتح نه وځې نو دغسې معلات طرف ته یو ځای دی، دلته دې ته به ابطح وي. مدینې ته چې به خلکو سفر کول نو په دې ځای به وتل. نو هلته گاړو مونږ ورته گاړ وایو، دا خوړ کې چې کوم ځای کې اوبه بهیږي نري کاڼي وي، دې ته به ابطح وي. نو دا وایي چې زه به دلته راووتم، د مدینې لار وه، دلته نه به خلک روانېدو قافلې، زه به دلته کېناستم او بیا به چې کوم دی نو سهار نه تر ماښامه پورې ما جړل چې ماشوم رانه دې طرف ته لاړو، خاوند مې هغه طرف ته لاړو، څوک شته دی، زه به څنګه ځم. نو سهار نه تر ماښام به زما ورځ دلته په ژړا په فریاد تېره شو. په دې کې کال تېر شو، ثابت کال، چې بیا زما د ترونو زامنو کې بعضې خلک د خاندان خلک رالو او زما د کور بنیانو ته وی چې په دې مظلومې باندې ترس وکئ، رحم وکئ. ثابت کال تېر شو او د دې خاوند چې کوم دی نو هغه تللی دی، دا ولې تزنوئ تاسو؟ هغوی زړه کې لغونې د رحم اوبه راغلې او جذبات رالل، اجازه دې ورکړو. وی ټیک ده. هلته نه د ماشوم چې چا بوتلی و هغوی ورته ماشوم راوستو. وی ټیک. حضرت ام سلمه رضی الله عنها په اوښ باندې سوره شوه، یوازې د خپل بچي سره روانه شوه.
دا د اتو 9 ورځو چې په چال به درمیانه چال زی او پکې ناغه نه کې نو د اتو ورځو مزل له کنيسه وام لګي مدینه منورې ته د اوخ نن سبا په موټرو کې او پلاریو کې جی 6 غنټې لګي 8 غنټې لګي یا کله کمې ولګي ام سلمہ رضی الله عنها د مکې د آبادی نو وته تنعیم ته ورسېده تنعیم هغه ځای دی چې نن سبا کوم ځای کې حاجیان عمرې آلته چې کلوي او عمرې نیت کوي نو چې څوک نږدې نه احرام تړي نو تنعیم نه تړي نن سبا چې وګورئ نو تنعیم د مکې مکرمه په آبادی کې راځي آلته جمعات ته هغې ته مسجد عایشه وایي نو دغه مسجد عایشه دې ځای دا تنعیم دی دلته چې دا بیبي ورسېده نو آلته کې عثمان ابن طلحه یو کس دی دغه وخت کې دی مسلمان نه دی په حالت د شرک دی دا یوازې روانه ده په عربی کې به هغه زنانه ته چې هغې سره به سړی نو په سفر روانه و نو زعینه به ورته وي یوازې په سفر روانه ده چې ویې کتل زنانه ده ماشوم دی ورته ویې چې چېرته ځې وایي زه مدینې منورې ته خاوند مې هلته دی نو هغه ورته وایي چې تا سره څوک نارینه نشته ته به یوازې سفر کې وایي چې یو څوک نشته را سره دا عثمان ابن طلحه کفر حالت دی د شرک حالت دی الله جل جلاله د په زړه کې واچوله چې دا زنانه یوازې ده دا ورسو مدینې ته د اتو ورځو د یو ډډې مزل دی د اتو ورځو د بلې ډډې مزل دی او دی پیاده روان دی او زنانه په اوښ باندې سوره ده او د اوښ جلبې ونیولو دی مخکې مخکې ځي شاید زنانه ده او چې کله په اوښ باندې سړی کوزیږي او خیږي نو دغه وخت کې د انسان حالت مختلف وي زنانه چې سورېږي او کوزیږي نو خامخا کپڑے ښکته پورته شي نو دی عثمان ابن طلحه بل لرې به لاړو اوښ به یې کېنولو شا به یې کوته او لرې به یې ځان ته ونه وکته د هغې سوري ته به پرېوتو او دې بیبي ته به وایي چې ته دې دی کې سوري ته سره د ماشوم دی به په ډډه لاړو او چې کله به د تلو وخت رالو نو بیا به دا په اوښ باندې اول سوره شوه بیا به دی رالو جلب به ونیو روان بشي په دې طریقه باندې په ټوله لار دغه ترتیب سره ام سلمه رضی الله عنها قبا ته ورسوله ورته ویې چې ستا خاوند دغه ځای کې دی خپل خاوند سره یو ځای شه دا وایي چې زه خاوند ته ورسېدم ما د عثمان ابن طلحه غوندې انتهایي حیادار او حیاناک سړی بل څوک نه دي لیدلي په دې خبره به ام سلمه رضی الله عنها قسم خوړو والله ما رأیت احدا مثل عثمان ابن طلحه د عثمان ابن طلحه غوندې حیادار سړی ما نه دی لیدلی دا بیبي هلته ورسوله دا ړومبی د هجرت واقعه وه چې خاوند یې اوله هجرت کړی دا بیا ډېر وروسته تلي د دې نه پس بیا ورو هجرت شروع شو نو دې کورونو ته به تالې لګېدې جرندې نو یو ځل ابو جهل او عتبه چې دا د کفارو مشرکینو غټ مشرانو او دواړه په جنگ بدر کې قتل شوي دي دی راووتل په کوڅو کې تېرېږي نو ویې کتل دې کور ته هم جرنده لګېدلې ده دې ته هم جرنده ده نو دا عتبه افسوس کوي اسویلی وکړو وی کله داسې وي چې په یو ښار باندې دور تیر شي د آبادۍ او کله بیا په هغې باندې زوال راشي کورونه یې بند شي نو د دې کار کورونه بند شول په اشعارو کې وي او بیا یې وی چې دا ټول قصور زمونږ د وراره دی څوک یاد کو رسول الله صلی الله علیه وسلم حالانکه دا قصور ټول د دی و ځکه چې هغه د الله جل شأنه پیغمبر و او چې دی ورسره منلی وی نو په هغې کې خیر و او چې چا منلي و هغې ته خیر الله جل شأنه په دنیا کې او په آخر کې وښول او دی ظلمونه نه کولی کفر باندې دی وی خو ظلمونه نه کولی نو دی خلکو هجرت نه کولو د مکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه چې هجرت کړی دی په هجرت مجبور شوي دي خو د مکې خلکو د لاسه د کافرو د لاسه بیا دې نه پس هجرت شروع شو یو یو دوه دوه درې درې لس لس کسان ډېر کسان مدینې منورې ته لاړل نو بیا یو موقع باندې حضرت عمر رضی الله عنه هغه روان شو او عمر رضی الله عنه چې کله هجرت کولو نو 100 کسان د سره یو ځای هجرت ته روان شو دی پوره قافله وه هسې به یو کس لو پټ پټ دی چې تلو نو یو خو پوره قافله وه پوره ډله وه او بیا چې کله تلو نو خانه کعبې ته رالو او مشرکین ناستو توره یې اوچته کتې کې نه یې بار ایستي وه ورته ویې چې عمر دا دی روان دی هجرت کوي مدینې ته او که څوک خپله ښځه کونډول غواړي او خپله مور بورول غواړي نو زما مخې ته دې راشي نو چا کش نه کولو سرونه یې ټیټ نیولي حضرت عمر رضی الله عنه سره د 100 کسانو روان شو په هغې کې بعضې کسان داسې وو چې هغه د لارې نه د کفار قریش واپس کړ لکه هشام نومې دی هغه د لارې نه واپس شو او بل یو صحابي د حضرت عمر رضی الله عنه سره دی
هغه مدینه منورې ته لاړو نو ابو جهل او ورور یې ورپسې لاړو د ورور نوم دی د ابو جهل د ورور نوم حارث ابن هشام او دا حارث بیا وروسته مسلمان شوی دی امام بخاری رحمه الله په لومړۍ صفحه بدل وحی کې دنه حدیث راوړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله کیف یاتیک الوحی تاسو هغه وحی څنګه راځي دا د ابو جهل ورور مسلمان شوی د ابو جهل زوی اکرمه هغه مسلمان شوی د ورور دا مسلمان شوی چې هغه په قسمت کې لیکوي هدایت هغه ته الله جل جلاله هدایت نصیب کړي خو دې اول دغه ټیم کې ابو جهل سره دی او دا دواړه روان شول ابن ابي ربيعه هغه ته لاړل او هغه ته وی چې ستا مور تا پسې جاړي او هغه نصر کې منګز وای وختې ببر نیولې دی او نسو خوري اوس کی او دغه سه بمړ شي هغه ته یادېږي نو ته لاړ شه نو دی را روان کو چې کله د مدینې نه بهر راوېست نو الله سي وته وتړل او بیا دلته کې قیدو کو پرې خوینه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کسانو د لپاره دعا غوښته اللهم اجل ولید ابن الولید یا الله فلان کی ته نجات ورکې فلان کی ته نجات ورکې فلان کې را خلاص کې یو به دیم په دعا کې یادولو او الله جل شانه دا غي دعا په برکت سره دی بیا خلاص کې هجرت چې کله کېدو نو ټول صحابه هغه د مدینه منورې نه ووتل او رسول الله صلی الله د مکه مکرمه نه ووتل مدینه منورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق صاحب هم دی او حضرت علی کرم الله وجهه دا کسان پاتې دا درې کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې پاتې نور هغه کسانو چې کوم کمزوري یا زنانه وي مسلمانان شوی خپل قام پرې خوینه یا کمزوري هغه باندې ظلمونه کېدل نو هغه پاتې غني چې د چا واس کېدو نو هغه ټول ځانو وستو مدینه منورې ته لاړ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دا عادت چې کله بچرته په سفر تلو نو بیا به د لخر ټول د ځان نمخ کې کو رست بور پسې روان دومره بهادر او زړور شجاع چې اسینی دشمن چاته سو وي او یا سو کمزوري وي داغه به تاسو پښتنه کوله نو دغه سه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی چې صحابه د ځان نمخ کې کړی او بیا رستو په خپل په آخر کې هجرت کړی دی چې کله ټول اوت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله ایثار او داغه وجدا و چې کله هجرت کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې صبر وکا لا مزه ایثار شه نو د انتظار کولو بیا تاسو کو چې یا رسول الله تاسو مو هجرت کوي به چې او به چې الله حکم راشي چې کله د الله جل جلاله حکم رانو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها دا معشوم وجنی و خډیر او خيار دا حدیث بیانې چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری کی روایت ده د غرمه په وخت کې راغلو سره غرمه و او هغه نن سبا په غرمه کې خلق په غرمه کې دا ټول کار شروع شي کاروبار او مخکې غرمه داسې ولا څنګه چې د نن نه سلويخ کاله 50 کاله شاته لاړ شي نو د غرمه په وخت کې به داسې ولا شپه چی وي د وړي غرمه کې څوک به بهر نه راوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځین روان شو دا صادره پر سر باندې داسې چولې دي داسې چولې سوري د پاره او حدیثو کې د الفاظ راځي دا ابو بکر صدیق سے کور ته لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته आवाज وکړ بهر نو ته فرمایل چې اخرج بهر روزه چې بهر وروته نو به وته وی سود دي تاسو سره سیوای کس چې کوم دین او غلری کده ځان نه تاسو یو خبره کوم دینه معلومه شو چې مسلمانانو ته پکار دي چې خپل پټ رازونه دشمن ته نه سرګندوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احتیاط کړي د توکل لا مطلب نه دی چې ته به احتیاطي کې د توکل دا مطلب نه دی چې ته تکوینی او کونی ضابطي او اصول پرې دي د توکل لا مطلب دی چې الله جل جلاله کوم اسباب د یو کار د بار نازل کړي دي ته غي اختیار کې د توکل لا مطلب دی چې ته اعلان اعلی تدبیر وکې د یو کار د بار او پس دا غي نه چې کوم دی نو کار کې که یو سړی دعا غواړي چې الله ما ته زامن راکې وادي نه کړي نو دا څه لګیا دی ځکه چې د اولاد لپاره کونی ضابطه د الله جل جلاله تعالی چې اول وعده وکړي دا غي نه پس بیا ته د الله جل جلاله نه اولاد غواړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امور کې احتیاط کول. هغه سید الرسول خاتم النبیین دی، افضل البشر دی، او د اصول او ضابطې نه خلاف نه دی کړی. شرعي ضابطې هغه لپاره خو مبعوث شو، کونی ضابطې چې په کائناتو کې کومې کېږي د هغې خیال ساتل. نو ابوبکر ته وایي چې تا سره څوک وي نو هغه د ځان نه لرې کړه. اخرج ابوبکر صدیق صاحب ته وایي چې یا رسول الله دا خو ما سره صرف دوه دي، یو اسما ده او یو عایشه ده. او حضرت عایشه رضی الله عنها عمر دغه وخت ډېر کم و، ځکه چې د دې د 9 کالو په عمر کې رخصتي شوې ده او شپږو کالو په عمر کې نکاح شوې ده. او دغه وخت کې د دې عمر تقریبا 9 کاله دی لګبګ، ماشوم ډېر هوښیاره وه. نو وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د راز خبره چې کوله ابوبکر ته هغه دا وه چې ما ته د هجرت حکم الله پاک راکړو چې وځه. نو ابوبکر صدیق صاحب ورته زر وایي الصحبه، یا رسول الله زه به د سره یم، زما ملګرتیا به وي د سره. نو ورته یې وفرمیل چې نعم الصحبه، او ته به زما ملګری. نو فوراً د ابوبکر صدیق صاحب د سترګو نه غټې غټې اوښکې توی شو. نو حضرت عایشه بیبي وایي چې ما وی زما د پلار ولې جاړي. نو ما ته پته ولګېده چې د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه جاړي، او تر دې وخته پورې ما ته دا پته نه وه چې د خوشحالۍ نه هم خلک جاړي. وی دې وخت کې ما ته پته ولګېده چې کله د خوشحالۍ د وجې نه هم سړی جاړي. یو سړی د حج ډېر متمني وي، دی وایي چې څنګه د الله کور مې ولیدی او ډېر جذبات وي پکې، او ناڅاپه دته څوک وایي چې بس تیار شه، ټیکټ دې هم شوی، ویزه هم لګېدلې ده، وځه. نو د ډېرې خوشحالۍ نه د سترګو نه اوښکې لاړې شي. دغسې په نورو موقعو باندې هم صدیق اکبر صاحب دغه وخت کې د سترګو نه غټې غټې اوښکې لاړې چې محمد رسول الله ټولو انبیاو کې افضل، او ابوبکر پیغمبر نه دی خو دومره خوش قسمت او سعادتمن انسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په موقع باندې ملګرتیا صرف او صرف د چا د ابوبکر صدیق. د حضرت عمر رضی الله عنه غونې شخصیت، بعضې خلک د ابوبکر صدیق صاحب سره بغض کوي، دی د خپل ځان اوتلی پتل او پکنډه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری د چا ذکر د صحبت چې په قرآن پاک کې راغلی دی، اذ یقول لصاحبه، جب پیغمبر نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے صحابی سے کہا چې کوم سړی د ابوبکر صدیق د صحابیت نه منکر دی، د قرآن پاک د دې آیت نه منکر دی، او د قرآن کریم د آیت نه چې کوم سړی منکر وي دا کافر دی، دی مسلمان نه پاتې کېږي. که څوک انکار نه کوي نو ټیک ده، چې کوم سړی منکر وي د صحابیت د ابوبکر صدیق صاحب د صحابیت د قرآن پاک نه ثابت دی. د نورو صحابو مجموعي خو ثابت دی، لیکن د بیل بیل نه د صدیق اکبر ځان ته صحابیت د قرآن پاک نه ثابت دی. حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې افسوس که ابوبکر دې سودا ته تیار شي نو زه په دې باندې ډېر خوښ او راضي یم چې دی ماته د غار سور یو شپه راکړي او زه دته د ټول ژوند اعمال ورکوم. د غار سور یو شپه ماته راکړي او د ټول ژوند اعمال چې کوم دی نو سودا ما سره دی وکړي، زه دې ته تیار یم، زه په دې کې تاواني نه یم. دا څوک ارمان کوي؟ حضرت عمر رضی الله عنه. د هغه هجرت تاسو واورېدل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې شوی، هغه مدینې ته مخکې لاړ، هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی فرمایي، حالانکه په امت کې دویمه درجه د عمر رضی الله عنه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي ډېره خوشحالۍ نه وژړل. نو فوراً وایي چې یا رسول الله اوس خوشحالۍ جذبات دي، یا رسول الله ما 2 اوښې اغوښتې دي، 4 میاشتې وشوې او ښه واښه ورته ورکوم، ښې مې سربې کړي دي، او دا مې دې دپاره ساتلي، په دې نیت مې اغوښتې وي چې په یو به ته سپرېږې په یو زه، او دا تاسو دپاره هدیه ده. صحیح بخاري کې روایت دی، په هغې کې د دې اوښې نوم راځي الجدعا. جدا هغې ته وایي چې د هغې غوږ سیرلی شوی وي. نو بعضې وایي چې غوږ یې سیرلی شوی، بعضې وایي چې نه، نوم یې دغه جدعا دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اسې نه، په بیه یې د نه اخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صدیق اکبر وایي چې یا رسول الله ستاسو خوښه ده چې په بیه اخلې پیسې راکړې، بیا ټیک. دې ځای کې بعضې ذهنونو کې طالب المانه اشکال هم پیښیږي چې ابوبکر صدیق خو هغه کس دی چې د ټول کور اساسا په بعضې موقع ورکړي دي، او دا هغه کس دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي چې د هر یو کس احسان ما په دنیا کې کوز کړی دی، بلکې د هغې نه مې لا سیوا ورکړي دي، خو یو کس داسې دی چې د هغه احسان ما نه دی کوز کړی، هغه به الله کوزوي.
هغه ابوبکر دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره احسانات یې کړي. که څوک وایي چې ډېرې پیسې، نو که ډېرې پیسې نه د سخت ضرورت په وخت کې لږ شی چې انتهایی محتاج وي ورته کس د خپل ځان نه شکول او بل ته ورکول دا غټه قرباني ده. صدیق اکبر داسې کړي دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا په دې موقع د پیسو اغشتو ته څنګه تیار شو چې وی ټیک. د هغې جواب دا دی چې ابوبکر صدیق خپله مرضي او خپل خواهش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خواهش کې دننه حل کړی او ګال کړی و چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غواړي هغسې کول. نو که هسې قبلۍ خو ټیک ته چې هسې نه قبلۍ نه بیا داسې دې ته وایي خدمت. بعضې زړی خدمت د بل کوي د مشر، هغه داسې کوي چې هغه خپله منماني کوي چې نه دا کار به خامخا زه کوم. نو دې ته خدمت نه وایي. خدمت دې ته وایي چې ته هغه ته خیر رسوې، نو د هغه خوښۍ ته وګورې، د هغه چې کوم صورت خوښ دی په هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي چې نه دا زه کوم، ته ورته وایې چې ټیک او ته ځان هغه نه قربانې، لیکن د هغه خوشحالۍ ته، د هغه خوښۍ ته، د هغه مرضۍ ته وګورې. بیا دې ځای کې بل اشکال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیسې خامخا ولې ورکولې؟ هر ځای کې د ابوبکر احسانات هغه غشتې اقرار هم کوي، دلته یې ولې ورکولې؟ د هغې جواب دا دی چې د هجرت غونې افضل ترین عبادت په نورو عباداتو پسې دا بل نو. د مهاجرینو تذکره قرآن پاک کې الله جل جلاله کړې ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې مناقب، او دا هجرت تر فتح مکې پورې و، د هغې نه پس دا هجرت کېدی نه شي. اوس کې یو سړی کډ دلته نه یوسي مدینې منورې ته لاړ شي، نو هغه مهاجرینو کې نه داخلېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د 8 هجري فتح مکې نه پس چې څوک مدینې ته تللی دي دې مهاجرینو کې نه داخلېږي. د هغې خپل یو منقبت دی. دا اعزاز او دا فضیلت حاصلولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې څنګه دا هجرت یو عبادت دی، نو چې په دې کې سرمایه زما خپله ولګي، نو ځکه یې دا پیسې خپله ورکولې. او صدیق اکبر رضی الله عنه دغه اوښې په څو اغشتې وې؟ بعضې وایي چې دا یو اوښه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړي نو دا په 800 درهمه وه. امام واقدي د جغرافیې او د تاریخ غټ امام دی، هغه وایي. او بعضې وایي چې نه دا دواړه اوښې اغشتې وې په 800، نو یو اوښه په 400 یا کېدی شي چې قیمت یې کم او زیات یو طرف، نو 400 درهمه باندې دا اوښه اغشتې وه. او درهم د سپینو زرو کرنسي ده، نو دا خې په ګرانه بیه باندې اغشتې. نو دغه یو اوښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکه، او ورته یې وفرمیل چې هجرت ته ځان تیار ساته چې څه وخت یې زه راشم نه به دلته نه به وځو. نو د هغې نه پس بیا هجرت شوی دی. الله جل جلاله دې موږ ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت طیبه د عمل کولو توفیق راکړي، او د خپل سیرت، د خپل پیغمبر د سیرت محفوظ کولو توفیق دې راکړي چې دا زموږ لپاره رهنمایي ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین نمونہ ہے. تاسو چې چا پسې ځئ هغه د الله پیغمبر دی رسول. نن سبا په لباس کې موږ په اغیارو پسې ځو، په ناسته ولاړه کې په اغیارو پسې ځو، په خبرو اترو کې په اغیارو پسې ځو. حالانکه د مسلمان ترقی صرف او صرف د دنیا د آخر هغه د خپل خوب پیغمبر په اتباع کې. د هر یو قوم یو شناخت وي، د یهودو خپل شناخت، د سکانو خپل شناخت، د هندوانو خپل شناخت. باطل قومونه خپل شناخت نه پرېږدي. مسلمان خپل شناخت ختم کړی دی. د ده د حلیې نه پته نه لګي چې دا مسلمان دی که پیرنګی دی، علیاذ بالله. د خبرو نه پته نه لګي چې دا مسلمان دی که مسلمان په خبرو کې خدای چې ملاقات کوي نو دی لومبی چې ملاویږي نو السلام علیکم، بل ورته وایي وعلیکم السلام. بیا د هغې نه پس چې خبرې کوي نو چېرته سبحان الله، چېرته الحمدلله، چېرته انشاء الله، چېرته ماشاء الله. وخت په وخت دا ټکي د ده د خولې نه راوځي نو پته یې لګي چې دا مسلمان دی. نن سبا څومره مسلمانان داسې دي چې هغه په ګنټو ګنټو خبرو کې دا په خوله باندې دا نوم نه راځي، د الله نوم نه راځي. د ده او د یو اغیار قوم د غیر قوم په منځ کې څه فرق دی؟ الله پاک دې زموږ د خوږ پیغمبر اتباع نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.